بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشاله به یې. ګرانو کتونکو په نننی پروګرام کې را سره د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډري ایجوکیشن پېښور چیرمن نصر الله خان یوسفزي صاحب او میلمه دی. سر خپل پروګرام کې تستړي مو شو په خیر. نن به مونږ د نصر الله خان یوسفزي صاحب نه سوالونه کوو چې په امتحانونو کې نقل یو ډیره سنګینه ایشو ده او دغه ورځ تر ورځې باندې زیاتیږي. د دغې په باره کې د بورډ څه اقدامات دي او بورډ څه کولی شي چې د دغې روکتام وشي یا هغوی څه اقدامات کړي دي چې په هغې کې کمی راغلی دی. ویلی کېږي دا چې بعض بورډز په پیپر چې کوم دغه چیکینګ کېږي په هغې کې بعضې تعلیمي ادارې دغه بورډ چې کوم افیشلز دي یا کوم خلک دي نو هغوی ته د خپلې خوښې نمبر یې اخلي. دغه به هم مونږ د سر نه تپوس کوو چې دا یا د بورډ خلاف یو پراپیګنډه ده که نه په حقیقت کې همداسې کېږي. او بله دا ده چې ټیچرز په امتحانونو کې کومه ډیوټي کوي نو بعضې ټیچرز داسې دي چې هغوی تھرو آوټ د ایر لګیا وي، ډیوټیانې کوي، یوه ډیوټي ختمیږي، بله کېږي. نو د دغې حوالې سره به هم د سر نه معلومات کوو چې آیا د دغې لپاره څه الټرنیټیو څه کول پکار دی چې د سټوډنټس دغه وخت هم ضایع نه شي او دغه ټیچرز د ډیوټو سره کلاسونه هم خپل واخلي. سر هغه اولنۍ پوښتنې طرف ته راځم چې نقل په امتحانونو کې په خصوصا د میټریک او د انټرمیډیټ د FEC چې کوم امتحانونه کېږي هغې کې یوه ډېره زیاته سنګینه ایشو ده او دا روانه ده ورځ تر ورځه باندې دغه ایشو زیاتیږي. نو د بورډ د دغې په حوالې سره څه اقدامات دي، څه اقدامات یې اخیستي دي چې د دغې روکتام وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خبر دا ده سنگر خان چې دا چیټنګ چې کوم دی دا خو نن سبا یو یونیورسل فینامنا جوړه شوې ده او دلته چې دی نو دا څومره چې نن سبا زمونږ ایگزامینیشن هالز دي لکه زمونږ تاسو صرف د پېښور بورډ ویم نو دا تقریبا د تیر امتحان کې په لسم کې 14 د پاسه 200 امتحاني حالونو دغسې 400 سره پاسه 400 چې کوم دی نو دا د FEC والا امتحاني حالونو. نو د دې چیټنګ چې کوم دی یا چې کوم نقل خلک کوي یا د دې مخنیوي لپاره کوم یو زه هغې لپاره موږ اقدامات کوو. دا داسې یو قیصه ده چې دا ډېر ظاهره خبره چې کوم خلک د نقل لپاره کوشش کوي نو هغې خپل کوشش کوي. موږ کوشش کوو نو په دې کوشش کې بیا موږ داسې وکړل چې خصوصا په دې کې زموږ داسې شکایات چې کوم نارملی د ایگزامینیشن باډیز نه وي څه په هغې کې حقیقت وي، څه زیاتر په هغې کې دغه هم وي پروپیګنډا هم وي، پرسپشن هم وي. او د دې صرف نقل نه دی بلکې د نقل سره چې کوم دی نو لکه دا ماشومان چې نو هغې ته به یو داسې زمونږ پیپر به جنریټ کېده چې هغې کې به هغې رټې لګولې او بس هغه به یې لیکل. یعنې یو خوا ماشومان د نقل کوشش کوي چې کوم نالایق و، دویم هغه چې کوم ځان ته قابل وي نو هغې به چې دی نو بس رټې ولګولې او نور په مطلب به یې نه پوهېدل. زمونږ صوبایي حکومت چې کوم دی په دې باندې یو ډېر ښه میټینګ راغوښته. ټول بورډونه ټول زمونږ چې کوم د ډایرکټریټس وو هغې سره چې DOs وو ټول سټیک هولډرز ټول هغې راغوښتل. په دې باندې هغې نه زمونږ نه دغه واخیستل چې ستاسو په دې باندې څه نظر دی. نو موږ هغې ته دا خبره کړې وه چې یاره چې د امتحان د دې پرچې دا پیټرن بدل شي، دا چې کوم پرچه ده زمونږ د کتاب نه راځي او د هغې صفحه هم معلوموي او د هغې لاین هم معلومي. نو موږ له پکار دی چې کوم یو موږ د امتحان کوالټي ښه کوو او یو خوا موږ په د امتحان په ذریعه په سکولونو کالجونو کې د تعلیم معیار ښه کول غواړو. نو موږ له پکار دا دی چې موږ SLO بیسډ امتحان شروع کړو. نو دا صوبایي حکومت په دې باندې موږ سره ډېر ځله میټینګونه وکړل او هغې کې بیا موږ یو کمیټي پېښور بورډ ته دا ټاسک شروع کې ملوو. بیا په هغې باندې موږ یو کمیټي جوړه کړو. د دوران کې موږ سره د ابتداء بورډ چیرمن شفیق اوان صاحب راغی چې هغه خپله
فارن کوالیفایډ په دې باندې په اسسمنټ باندې د استرالیا نه بیا موږ سره پیښور بورډ کې زموږ کنټرولر صاحب چې عارف علي خان صاحب او داسې زموږ سره نور مرګریو په دې کې مردان کې سواد کې مختلف بورډونو کې ډي آی خان کې نو هغه موږ یو کمیټي جوړ کړه او هغه یو کار آغاز وکړو او پړومبي کال باندې موږ د پرچې چونو دا 50% دی کې کنسپچوال کوېسچنز واچو او بیا هغه یو خو کامیاب او چلی دا په بل کال چې نو مونږه هغه بیا 100% اوس چې کوم مونږه انوال امتحان غشتو د لسم او د نهم نو دا 100% پرچه چې ونه دا کنسپچوال و دا اسلو بیسډ و اسلو بیسډ هغه چې کوم په سکول کالجز کې ماشوم ته لرنینګ وشي او دا هغه لرنینګ چې کوم دا هغه آوټ کمز دی هغه چې کوم دا هغه زکړی دي ټیچر هغه ته کوم هغه خاص پوینټس وغه یو باغ خاص پوینټس باندې موږ د کتاب نه موږ په هغه باندې خپل ایکسپرټ څخه کوم نه اول هغه ټرین شي بیا هغه باندې هغه سوالونه جوړ کړي د آیټم وایو بیا هغه آیټم چې کوم دی هغه ریویو وشي نو چې کوم کوېسچن هغه کې موږ هغه پاس شي مطلب هغه یا موږ هغه ته چې ګورو چې دا سټانډرډایز شي نو هغه کوېسچن دا هغه موږ یو آیټم بینک نو هغه سره دوه درې فیزو شوي یو خدای چې زمونږ د ټولو اتوانو بوډونو د امتحان سټانډرډ چې کوم دی هغه یو شو چا په پرچا سانه او چا په ګرانه او اوس په هغه چې کوم موږ د مرکزی آیټم بینک نه پرچا جوړو نو هغه کې زمونږ د ډي آی خان نواله تر د سواد بورډ پورې د پیښور نواله تبا د پورې ټولو بوډونو پیپر چې کوم دی هغه د یو دغه نه جوړیږي یو بینک نه جوړیږي موږ سره د یو سورس نه جوړیږي نو یو خو سټانډرډ یو شو دویم دا چې په هغه کې کوېسچن کنسپچوال شو نو چې کله موږ وایو چې کنسپچوال شو مطلب زه یو ټاپک خو په دغه کې په سکول کالج کې ماشومانو ته هغه پوهه کوم ماشوم په هغه پوه شو چې په هغه کله ماشوم پوه شو نو ته چې هغه د هر څنګه سوال په هغه ټاپک باندې کې نه به هغه جواب ورکړي خو کوته یو خاص پیراي کې د کتاب نو سوال راوړي نه هغه کتاب نه بس هغه گایډ په خلکو جوړ کړی د گایډونو ځای تر یو شي خلونه د کوي نو اوس چې مونږ کوم وروړه دا سلو بیسډ امتحان چې مونږ اخلو په دې کې د نقل کنسپټ په خپل ختم شو دې کې گایډ په خپل ختم شو نو دا یو داسې د صوبایي حکومت زموږ داسې یو خو اقدامو او دا زه صوبایي حکومت ځکه مې بار بار یادوم چې دا په ټول پاکستان کې صرف دې وخت کې په خیبر پختونخوا په بورډونو کې دا سلو بیسډ امتحان چلی نو او دا هغه امتحانو چې په دې باندې مونږ ته دا وفاقي چې کوم حکومت اداره ده آی بي سي سي انټر بورډ کوارډینیشن کمیشن چې کوم دی هغه موږ ته یو لیټر اف اپریسیشن تعریفي خط موږ ته ولیکو او هغه نور صوبو ته دا ولیکل باقاعده په لیټر کې دا ولیکل چې تاسو چې کوم دیو د خیبر پختونخوا تقلید وکړي او تاسو دوی چې کوم د سلو بیسډ امتحان متعارف کو نو تاسو هغه څه وکړي نو هغه سره ګور دا یو داسې خبره چې موږ هغه ته مطلب دا چې یو لختینه یو ځای په ځای وګورو کېږي دا هغه مین هغه سورس بندول غواړي چې کوم نه دوه هغه مین دغه دی نو موږ هغه د نقل هغه مین سورس چې کوم هغه بند چې موږ یې سلو بیسډ امتحان شروع کو نو د ګایډ اهمیت ختم شو اوس کوم ماشوم ته یو سوال راغلی په سلو بیسډ او هغه په هغه باندې بس ګایډ کې ورکم څه شی راغی هغه ولیکو هغه نمبر نه ملاويږي نمبر یو پاره ملاويږي چې ماشوم یو سوال باندې پوه کړه او د خپل ځان هغه جواب ورکو هغه زموږ چې کوم دغه کېږي هغه باندې بیا مارکینګ کېږي نه هغه دغه مطابق کېږي نو اوس ماشومان ماشاءالله موږ ته ډېرو والدینو چې کوم دي هغه موږ ته نو تکال ذکرل دل ترال او هغه دا وی چې زمونږ اوس موږ ته زمونږ بچی مطمئن دي او هغه دا وی چې واقعي اوس چې کوم دي نو پته ولګي چې کوم ماشوم قابل دی په پرچه سي اټم کولی شي کم چې قابل نه چې سټډي نه کړي نه بداني شي اټم کولی نو دې ځکه چې بچرین اوس د قابل او د نالایق په کمپیریزن هم کیږي نو زم چې دا داسې اقدامو چې هغه سره د نقل لغه چې کم دی هغه ختم شوی دی اوس کو سو ګایډ وړي کو سو کتاب وړي راغی نه نقل کوي نه با سره کې لیکيوا هغه چې نه بر خپل ذهن نه چې کم د سوال باندې کوم پوهه ده د پوهه مطابق چې جواب راکړي نو نمبر به هغه ته ملي سر ټیک ته سلو بیس پیپر راغله ډیر خو اقدام دی اپریشیټ کول پکار دی او د ستاینې وړل دی نقل کې ډیر زیات کمی راشي خو د دې سره یو بل مسله ده پاکستان سو رای اخلمه چې دا پروپاګاندا ده کنه حقیقت دی ویل کېږي دا چې بعضی تعلیمي ادارې په بعضی بورډز کې
د پیښور د بورډ خبره نه کوم، په بعضې بورډز کې هغوی پیسې ورکوي او د خپلې خوښې نمبر یې اخلي، نو داسې آیا ستاسو په دې باندې څه اپینین دی؟ حقیقت دی داسې که نه بعضې بورډز کې دا مسله شته، پیښور بورډ کې شته که نه دا اصل د بورډز خلاف پروپیګنډه ده؟ نه بالکل، زه خو دا بالکل کیټاګوریکلی د دې خبرې ستاسو سره اختلاف کوم. داسې خبره بالکل نشته، ځکه چې الحمدلله موږ به د خیبر پښتونخوا خبره کوو، موږ خپل کمپیریزن د پاکستان د باقي صوبو سره کوو. تاسو وګورئ چې زموږ امتحاني نظام چې کوم دی نو هغه ډېر ښه دی. که تاسو زموږ سره نور دغه ته لاړ شئ، د نور صوبو کار نه ورته لاړ شئ، تاسو د سند صوبې چې کوم دی تاسو د هغې د امتحاني حالونه وګورئ چې هغه واړه په زور په هغه باندې هغې د نقل خپل حق ګڼي. نو زه دا خو دعوې سره وایم زموږ په خپله صوبه کې د دې وخت کې چې کوم دی ماشاءالله د امتحان ځکه چې زموږ ډېر زبردست کوارډینیشن دی زموږ د ټولو بورډونو دې وخت کې دومره بهترین کوارډینیشن دی، او دا زموږ بیا د هغې سره سره بیا زموږ د ګورنمنټ سره وختاً په وختاً په هغې باندې ډېر زیات لوی سیشن زموږ کېږي، او هغه زموږ څنګه صوبایي حکومت موږ ته دا هدایت دي چې که یو بورډ کې هغې کې ایچ آر کمزورې دی، که هغې کې آی ټي کمزورې ده، که هغې ریسورسز د هغې سره دغه دي، نو باقي بورډونه چې کوم دي نو هغه د هغې سره تاسو مدد کوئ. نو موږ پیښور بورډ چونکې دا خو د ټولو نه لوی بورډ دی، مدر بورډ دی، موږ سره الحمدلله دې وخت کې د پاکستان د ټولو نه بهترین آی ټي ټیم دی، او د هغې ثبوت دا دی چې موږ دې وخت کې نورو بورډونو له موږ آی ټي چې کوم سپورټ دی موږ ورکړل، هغې له موږ ډیجیټایزیشن موږ وکړو. موږ پېښور یونیورسټي دی چې کوم دی نو آی ټي کې موږ سپورټ ورکړو، خیبر میډیکل یونیورسټي نه موږ ته اوس هغې ریکویسټ راغلی دی، بېنظیر ومن یونیورسټي نه موږ ته سپورټ هغه راغلی چې تاسو موږ سره زموږ خپل آی ټي ټیم راولېږئ چې زموږ د امتحاني نظام چې کوم دی په دې باندې موږ اکوپ کړي. موږ ته د ګلګت بلتستان چې کوم دی د هغې ګورنمنټ نه دلته 3 منسټرز راغلي، او هغې سره د هغې سیکرټري د هغې ډایرکټرز، او هغې هم دا وي چې موږ ته دا پته لګېدلې چې یاره ستاسو سره یو ډېر ښه آی ټي ټیم دی او ډېر ښه ستاسو ډیجیټل سیسټم دی. نو تاسو موږ چونکې دې وخت په ګلګت بلتستان کې خپل بورډ جوړول غواړو، نو تاسو زموږ سره په هغې کې هیلپ وکړئ. بیا زموږ د میرپور آزاد کشمیر بورډ چې کوم دی د هغې چیرمین صاحب موږ ته یو ریټن ما سره پروت دی، هغې ریکویسټ کړی دی. زما مطلب دا دی چې دا پرسپشن چې په بورډ کې داسې کېږي، ګوره داسې څیزونه چې کوم دی نو دا پټ نه پاتې کېږي. که داسې چېرته کېږي نو د هغه بورډ چې کوم دی د هغې د ډګرۍ بیا اهمیت څه شو، بیا د هغې کریډیبلټي څه شوه. نو زه دا وایم چې الحمدلله دې وخت کې د زموږ چې کوم د څومره بورډونه دي، اتهواړه بورډونه دي، په هغې کې داسې هېڅ قسم ایشو نشته دی، ځکه د سوشل میډیا دور دی، هر خبر چې کوم دی نو هغه په سبا باندې غټ خبر وي. او په دې کې دویمه دې کې زه دا وایم چې زموږ دې وخت کې چې موږ سره څونه منسټرز راغلي، زموږ چې څونه موږ سره پروینشل ګورنمنټ سپورټ موږ سره، او سپورټ داسې چې د هغې په بورډز کې انټرفیرنس نه کوي. هغې چې څنګه زموږ منسټر چې کله د دې نه مخکې زموږ چې کله شهرام خان منسټر و، بیا اوس د هغې نه پس د فیصل خان منسټر دی، هغې به موږ ته په میټینګ کې ښکاره خبره کوله چې بھئی یو منسټر چې کوم دی هغه په بورډ کې انټرفیرنس نه کوي، هغه سفارش نه کوي، نو د بل چا چې کوم دی نو موږ نه منو چې په دې بورډ کې څوک مداخلت وکړي، او د چا هم نه مني، خپل ټیک کار کوي. نو ظاهره خبره چې کله موږ نه صوبایي حکومت یو تمه لري، هغې موږ په میرټ باندې دلته لګولي، نو داسې به خبره بالکل ځکه بني. او ما تاسو څنګه صفا خبره وکړه چې داسې خبرې پټ نه پاتې کېږي. نو داسې پرسپشنز وي د بورډ باره کې، د هر امتحاني دغه باره کې داسې قسم پرسپشنز وي، خو الحمدلله اوس پورې چې کوم دی موږ خپل سټینډرډ ډېر ښه کړی دی، او د هغې وجه دا ده چې زموږ د سرټیفیکیټ اهمیت به هلې وي چې زموږ امتحان کریډیبل وي، زموږ چې کوم دی مارکینګ سیسټم چې کوم دی کریډیبل وي. او د مارکینګ لپاره خو تاسو داسې وګورئ چې موږ دې وخت کې پیښور بورډ په 4 پرچو کې آنلاین آن سکرین مارکینګ کوي، یعنی موږ خو مارکینګ هم چې کوم اسسمنټ دی هغه په سیسټم باندې کوو، په سافټویر باندې کوو، او د هغې سره سره موږ دا چې کوم نور بورډونه زموږ ته سبا زموږ میټینګ دی کوهاټ کې د KPBCC زموږ خیبر پښتونخوا د چیرمین بورډز کمیټي ده، نو په هغې کې موږ نور بورډز هم لکه مردان شروع کړو، 2 پرچو کې مردان آنلاین آن سکرین وکړو، مخکې بنو پایلټینګ کړو، نو هغې له چې کوم دی نو موږ دلته ولا موږ فري اف کاسټ هغې له سکیننګ دلته بنو له موږ وکړو. داسې نورو بورډونو ته موږ دې وخت چونکې ما سره چارج دی د نورو بورډونو د KPBCC چیرمین هم زه یم، نو موږ هغې ته دغه تېر میټینګ کې ویلو چې تاسو روان ایګزام کې
تاسو دا شروع کې آنلاین هاند سکرین مارکینګ شروع کې د آنلاین هاند سکرین مارکینګ سره د ماشومان شکایت ډیر لري شو هغه شکایت نشته مخکې به چې هغه مین سیستم کې به چې ریزلټ وته نو به شروع غوبل به ماشومان برابر چې اسسمنت ټیکنیک شوی جلسې جلوسونه اوس الحمدلله تاسو ګوره زموږ د کله چې موږ آنلاین هاند سکرین مارکینګ کوو ریزلټ وته ماشاءالله ماشومان خوشاله دي دا غي اسسمنت ټیک شو او هغه څه چې ټیکنیکل دی ټیک دا چې کوم زمونږ آنلاین هاند سکرین مارکینګ کوو دا زمونږ دا اسسمنت چې کوم دی دا روبریکس مطابق کی صحیح یعنی چې کله پرچه وشي دا غي پرچه بیا روبریکس جوړ شي دا غي مارکینګ پلان جوړ شي ما یو ډېر ماهر پروفیسور یا استاد په ذریعہ باندې هغه ټیچران صاحبان چې هغه جوړ کی نو په چې کله زمونږ په سافټویر باندې یو کوېسچن دی دا غي سره ګور بچي ځان جی یو خدای چې مخکې به پرچه 500 کسان ته موږ وایو اکثر به یو کسره مارک اوس چې موږ پرچه چې کله دا آنلاین شو نو د یو پرچه کې کو 16 کوېسچنز دي دا په سافټویر باندې 16 ډیفرنٹ خلکو ته دي صحیح ان ډیفرنٹ سټیز ډیفرنٹ ویسینټیز ټیک دا زی او څوک به په پیښور کې چې کوي سوال څوک به په ثوابې کې کوي څوک به په چترال کې کوي څوک به په کوهاټ کې کوي زموږ سره اوس خو یو هغه دغه شو زموږ سره د مارکینګ دغه چې کوم دی اسسمنت لپاره زموږ سره ټیم وایډ شو مخکې به سره د پېښور بورډ ایریا نه موږ مارکرز راتلل ټیک اوس موږ سره کوئی کوالیفاید ټیچر دی په آنلاین کې کوهاټ کې دی بنو کې دی ډي آی خان کې دی خو اسوات ملکند تباد پردان کې جی او ایون چترال کې دی ایون په اسلام آباد کې دی او هغه چې دی خپل ځان رجسټرډ کی هغه ریکارډ چې کوم پرسکرایب کوالیفیکیشن دی هغه میټ کړي نو هغه راشي هغه مارکینګ وکي نو زموږ د مارکینګ سټانډرډز هغه سره ماشاءالله ډېر ښه شو دی باندې کاست هم زیات دی خو دا چې هر ریفارمز لپاره بچلې نو مونږه خامخا کاست زیاتی او هغه ظاهر خبره چې ایگزام کړه اسسمنت دغه تلاټ شي آنلاین تا نو کاست هغه ډبل کی نو هغه لپاره مونږه سپورټ ماشاءالله زموږ خپل بجټ هغه لپاره کافی دی او کچرم دا بعضی بورډ ته مسله وي نو هغه له سپورټ ورکول شو هغه له سکینینګ کول شو پېښور بورډ سره داسې خپل سکینر سره موږ سره آی ټي ټیم خپل ماشاءالله شته هغه له موږ ټریننګ ورکول شو هغه له موږ فری اف کاست دا سکینینګ کول شو موږ ټول بورډونو ته ویل دي سبا چې زموږ کوم کوهاټ کې میټینګ ان شاء الله نو پاره کې بیا د دې روان امتحان نه مخکې به موږ دا کوو چې د دې مخکې کوم ممکن وي او کو نو روان چې کوم انوال امتحان دی چې پاره کې کم از کم هغه یو پرچه دوه پرچې شروع کی ماشومان ته په ټریننګ ملو شي بایبر پریکټس هم شي او روان امتحانونو کې بیا هغه آنلاین ارس مارکینګ کوي نو دا پرسپشن چې کوم دی نو دا ټیک نه دی چې کنه دا خو صدقه نه دا خو دا خو دکانداري نه دا خو ایگزامینیشن باډي دا دې باندې د خو ټرست چلی چې په ایگزام باندې چې ټرست وی باندې باندې نه علي با دا ډیګري کریډیبل علي باغ چې کوم دی موږ صرف نو خپل ډیګري چې کوم صرف د پاکستان پروینس سره نو کمپیریزن کوو موږ وایي زموږ د ډیګري چې کوم دی د انټرنیشنلی دا غي کریډیبিলিټي چې بیرونی دنیا کې زموږ د خیبر پختونخوا بورډ چې کوم دی چې دا غي یو سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه داسي چې چرته سو ګوري چې وایي چې دا داسې زین راغلي چې الته چیټینګ سیستم نشته الته کنسپچوال پیپرز دي الته اسسمنت چې کوم دي څنګه نصر الله خان یوسفزي صاحب ما تاسو سره چې زما څومره لیدل کتل کیږي څومره مې اوریدلې دي یقینا تاسو په خپل باندې هم ډیر زیات متحرک یې او غواړئ چې بوټ خشي او معاشري ته خ سټوډنټس او خ خلک مخې ته راشي فیصل خان نامه واغستل زما سره 13 ورځې خبرې اترې شوې دي هغه په خپل ډیر زیات متحرک دي او غواړي چې ایجوکیشن سیستم خطر ته لاړ شي یقینا تاسو دغه اقدامات چې دي هغه تاسو کده فیصل خان ترکی سیب دی کده وزیر اعلی صاحب ډېر دلچسپي اخلي بورډونو کې هغه چې په خپل باندې نو ماشومان دا اوس چې ریزلټ زمونږ نو هغه وزیر اعلی صاحب وزیر اعلی اوس چې هغه نوټس کو جی نو هغه ماشومان سره ډېر هغه بالکل او سیکریټري صاحب چې مسعود احمد صاحب هغه سره زما خبرې شوې دي هغه غواړي چې سیستم خشل ان شاء الله کوآپریشن شروع دی آل باډي چې څومره خلک دی ان شاء الله ډېر زربه د چې کوم د فیسي د انټرمیډیټ لیول تعلیم دی دغه ډېر ښه طرف ته لاړ شي اثر یو بل ایشو د چې ټیچرز په ایگزامینیشنز کې ډیوټي کوي او دا هغه ټیچرز وی چې دوی په سکولونو کې کلاسز وی نو دا څه شوی دي چې بعضی ټیچرز زه خپل راسه پیژنم چې هغوی تھرو اوټ د ایر ډیوټي نه کوي یو ډیوټي ختميږي بل شروع کیږي نو دا غي چې کوم کلاسز وی هغه یا بل ټیچر یې وته ارینج کړي او یا زیات تر ټایم هغه چې دین هغه ام ټي زی
نو سر یو خو دغه باره کې راته ووایي چې څه اقدامات تاسو دغه لپاره کړي دي. دویم دا ده سر چې زما خپل یو الټرنیټیو پلان خیال کې دا دی چې که دغه لپاره د ټیچرز په ځای باندې نور خلک ادر دین ټیچرز کمیونټي هغه د ایگزامینیشن د ډیوټي لپاره هایر شي، نو دغه باره کې څه خیال دی؟ جی دا څه ده چې تاسو کوم دا ډومبه خبرو کړو چې ټیچرز بار بار ډیوټي کوي. د بورډ چې کوم دی دا غي خو د بورډ خدا کوشش وی چې را موږ سره ډېر خو چې کوم سټاف ته غي ډیوټي وکړي. ځکه چې موږ د بورډ نه پرچاو باسو هغه ته لاس کې حواله کوو پرچا نو موږ کوشش دی چې هغه سړی داسي چې په هغه اجباري وي هغه پرچا چې کوم دی لار کې کولول کی د وخت نه مخکې کولول شي. نو موږ کوشش دا وی چې خو ټیچر نو که یو خو ټیچر موږ سره بار بار ډیوټي وکړي نو بورډ ته په هغه باندې دغه نشته. خو دې سره سره چونکې د هغې هلته خپل یو ډېره بنیادي ذمهواري چې کوم ده نه هغه ټیچنګ دی هغه هم ډسټرب نه شي. نو موږ چې کله ډیټ اخلو دا موږ ډایرکټ نه اخلو، موږ یو ټیچر دلته ډایرکټ نه اخلو، هغه موږ ډي اوس ته ډایرکټر ته لیکو، ډایرکټر بیا ډي اوس ته او ډي اوس نه موږ ته ډیټا راځي. صحیح. نو هغې ته موږ ویلي چې تاسو کوشش دا وکړئ چې کوم کسانو مخکې ایګزام کې ډیوټي کړې چې هغه بیا دوباره راونه لګي. خو دې کې داسې په غلطۍ سره څوک ایک دو کس رام شي او هغه موږ سیستم چې نه هغه موږ سیستم آئیډینټیفای کوي چې دا کس لاست ایئر د مخکې پریویس ایگزام کې ډیوټي کړی و، نو بیا موږ هغه کسان د هغې نه وباسو بیا نه کوي. خو داسې شکایات چې د ټیچر زما په خیال د هغې د یو خدای که نه چې لکه دوه قسم ټیچرز وي. خو ما خو تاسې زموږ کوشش دا دی چې لکه ښه ټیچر ډیوټي وکړي، ځکه چې غلط سړی لګول خو هغه د امتحاني نظام سره لوبې کوي. خو دا چې کوم ښه ټیچر هم بار بار ډیوټي کول غواړي زما په خیال نن سبا د معاشي مسایل ډېر زیات دي، ډېر کورنو کې مسلې دي، د دونه بحران دی چې یو ټیچر غواړي چې تنخواه سره سره هغه خپل امتحان کې ډیوټي وکړي، اضافي ذمهواري هغه کړي او هغې سره سره هغه څه دوه څلور هغې ته پیسې هم راشي د بهر نه. خو زمونږ هغه دا فلټر داسې لګېدلی دی چې که په هغې کې اوس ډیوټي نه ریپیټ کېږي. زمونږ دا چې څونه موږ ایگزامس کې اوس ډیوټي لګوو دا موږ یو سنټرلایز ډرا کوو، ټول بورډونه یو ځای کېنو هلته موږ ډرا کوو او هغې کې چې دی بیا موږ د هغې ډرا نه پس موږ د هغې یو سکروټني کوو. په سکروټني کې که کوم سړی هم ریپیټ کوي نو موږ هغه ډیوټي بیا نه لګوو. خو ډېر څه ایمرجنسي شي چې یو ځای کې موږ ته یو کس پکاري یا موږ سره په دې بورډونو کې داسې بعضې ایریا وي چې لکه هغه هارډ ایریاز دي، لکه لایک موږ سره خیبر کې دي، موږ سره تیرا کې دي، موږ سره په مومند ایجنسي کې دي. که هغه ایریا کې مطلب دا چې موږ ته بل څوک نه میلاوي، یو ټیچر مخکې ډیوټي کړي او هغه ډپارټمنټ هغه اجازت ورکوي، نو موږ بیا هغه ځکه ولګوو چې هغه ایریاز کې موږ ته لږ مسایل وي، ځکه چې هر سړی هغه ته ډیوټي له نه ځي. نو موږ یو کس داسې ولګوو چې هغه مخکې ډیوټي کړي، هغه ته د هغه علاقې پته وي چې هغه هلته څه مسایل نه زموږ ظاهره خبره نن سبا سکیورټي تھریټس دي، هر چا سره خپل غم وي. بل دا ستاسو دویمه خبره چې وکړه دا ډېره خبره تاسو وکړه. موږ په دغه باندې سوچ کوو اوس په دې باندې چې یاره په ډیوټي کې موږ دې باندې زما خپله زه خو زما نه تپوس وکړې نو زه خپله د دغه ډېر زیات مرستیال یم. جی سر دا ما ستاسو هغه پلان په خپلو الفاظو کې زه د دغې مرستیال یم د دغې چې موږ سره په دې کې صوبه کې ډېر بېروزګاري ده، زموږ ینګ خلک اوزګار ناست دي. زه خو ټرسټ کوم په هغې، زه خو یم چې هغې موږ رجسټرډ کړو په دې ایګزام کې د هغې نه موږ ډیوټي والو. زما خپل دا یقین دی چې هغه ینګ خلک چې کوم دی به ماشاءالله موږ له به ډېره ښه ډیوټي وکړي، هغوی به خپله ذمهواري ډېره په ښه طریقې سره په خوشحالۍ سره ښه به ادا کړي. هغې کې بعضې موږ ته دا مسلې راځي چې بعضې زموږ ملګري چیرمنان وایي چې که داسې څوک هغې کې چا نه نیګلیجنس وشي نو هغه چونکې په نوکرۍ کې ني بیا به موږ د هغې خلاف دغه څنګه کوو. هغې لپاره ګوره حکومتي قوانین خو شته، دا زموږ چې کوم قوانین دي د هغې مطابق د هغې خلاف کاروایي کېدی شي، خو زه د هغې په حق کې یم. خصوصا زه ما دا اوس هم چې کوم دا زموږ امتیاز صاحب دغه نه ایټه نه راغی کوهاټ بورډ ته، نو هغې سره ما دا ډسکس کول چې تاسو د ایټه ایګزام اخلئ نو په هغې کې سپروایزري سټاف تاسو څوک دي، نو هغې ما ته راغي وي خو چونکې د هغې ډېر لیمیټډ هالز وي، مطلب 50-60 ایگزامینیشن هالز وي. نو زه په دې باندې یو خپل زما رای لرم چې دا چې کوم امتحاني هالونه دي په دې کې د بورډ خپل یا امپلای یا د هغې سره سره بهر نه موږ رجسټرډ ایون په سکول سایډ نه کالج نه دغه نه د عام فیلډ نه موږ داسې کسان والو چې هغه موږ رجسټرډ کړو چې هغه پرمننټ وي او هغې په هغه حالونو کې هغې شفل کېږي او هغې کم از کم زموږ دغه یو کس په دغه هالز کې
دا هغه ډیوټي ولګي نو دا باقي سپروایزر سټاف په ډېر ښه طریقې سره ډیوټي کوي ځکه دا یو نماینده به د دې ادارې وي او خاص کر دا چې کوم بیروزګار زموږ بچی دي چې دوی له خو ضرور مونږه سرول ورکو او دوی راشي په دې کې لکه دوی ته بلګ انسنټیوز ملاويږي دوی ته ټریننګ ملاويږي او دوی چې کوم دي د سرویس ډیلیوري بر نه ما بخل ډېر خبري ټیک سره اخري سوال کوم سټوډنټس تاسو څه اډوایس ته تاسو چې د ادارې چیرمن یې د سټوډنټس سایکالوجي تاسو باندې خپوي ناوی تاسو څه اډوایس ته چې دا کم ایگزامینیشن کې نقلونه کېدل یا کیږي دا غي باره کوم څه خیال لې دا څه شوی د چې سر زدا څه خلک پیجنم چاوي 1100 پلس مارکس اغست دی او ټاپل 100 خو انډیکیټ تا اغیا پیر شوی نه دی او کا پیر شوی دی نو 90 یا 120 پلس مارکس تا غوی نه دی راغلی نو دغه تناظر کې سر تاسو څه اډوایس ته دغه پیټرن چینج شو او د ایگزامز څه مشوره ورکول شي سټوډنټس ته ظاهر خبره زمونږ بچی دي زمونږ مستقبل د خپل د پیښور د دوه غټو کالجونو پرنسپل پاتې شي نو د سټوډنټس چې کم دي نو هغه ته خو یاره ډیر زیات ضرورت دی دای ته د کاونسلینګ ضرورت دی زمونږ په دې ادارو کې دغه نشته مونږ د بورډ چون کې دا ریسپانسیبিলিټي نه ده خو زه په دې باندې اکثر سوچ کوم چې مونږ دا چې کوم دي سنټرز مونږ هغه ډیولپ کو چې هغه نه ماشومان ته نای کاونسلینګ کیږي او سټوډنټس چې کوم دي نو هغه دی وخت کې موږ باندې د سوشل میډیا یلغار دی حالانکه د دې سوشل میډیا چې کوم دی پازیټیو امپیکټ هم ډیر دا چې کوم موږ سره ټاپر ماشومان دي او تاسو وګورئ نو د سوشل میډیا نه د نت ډیر زیاته فائدہ مغشته خو د سټوډنټس چې کوم دی نو د هغه لا زمونږ ګورئ جی دا خبره کوم چې لکه زه په خپل استاد جی د په معاشره کې د ټولو نه غټ رول چې کوم دی بنیادی لومبي او اخیری د استاد دی کو استاد خپل ډیوټي خپل فرض او پیژني زه دا نه منم چې زمونږ بچی چې کم دین آی به ریسپانس ورنکي زه دا نه منم چې زمونږ د ایجوکیشن کوالټي چې کم دین هغه کې به فرق راشي ټیک ولې دا موږ ټول د کم ځای راغلي او زه په دې باندې سم فخر کوم چې زما خپل دواړو بچو سرکاري کالجونو نه سبق وي اوس هم هغه په سرکاري کالجونو کې بي اس کوي دلته مال ډېر خلک راشي دا یو وسنه کې یو ماشومان جاري ته موږ سپیس نشو ورکولي نو زه یو خو ماشومان ته بدوي ما د موږ د پرایویټ ادارو مخالف نه یو دا یو ډېر اهم رول دی ک پرایویټ ادارې نه وي دا دومره ماشومان بچا کې ټرکول دا بچا ځایو نو خو دا چې کوم ماشومان لګ هغه کې ویلټی شته هغه کمزوري دي نه هغه دي پبلک سېکټر انسټیټیوشن پریفر کی الته دی راشي الته ډېر ښه ټیچرز موجود دي او دا غي نه لاو چې کوم دی پرایویټ سېکټر چې کوم دی پاره کې دوه قسم ادارې وي یو هغه ادارې چې هغه خپل معیار باندې کمپرمایز نه کوي او هغه ته سټوډنټان اټریټ کوي هغه ته بس دا چې ادارې چې هغه صرف دا دینه کاروبار جوړ کړی دي نو هغه ادارې چې کوم دي هغه د خپل کوالټي بهتر کیږي چې زموږ د قوم د مستقبل سره لوبي کوي نو زه به سټوډنټان ته دا وایم چې تاسو مقابله چې کوم خپل محله سره خپل خار سره یا خپل ملک نه ده تاسو دغه چې کومه مقابله خو ټول دنیا سره ده د دې ځای نه تاسو خپل تعلیم مکمل کړئ نور بیرونی دنیا ته ځئ الته سپیشلایزیشن لږه نور ادارو ته تاسو ځئ جاب ته ځئ نو تاسو خپل ګوره د اوسنه چې کوم دین وخت مزای کوي خپل سټانډرډ اوچت کې زموږ د بورډ چې کوم دی مون خدا خپل حق ادا کوو چې مونږه اسسمنت په ایمانداري وکړو مونږ د ماشومانو د چې کوم ټاپ پوزیشنونو چې دا مونږ په ایمانداري راوړو نو زما مخ خپل حق ادا کوو زمونږ بچی چې کوم دي هغه د خپل حق ادا کړي چې هغه د خپل وخت قیمتي کړي هغه د خپل استاد ته توجه ورکړي او خصوصا هغه استاد چې کوم هغه له توجه نه ورکړي دا توجه د پزور راوګرځي هغه ته ورشي هغه ته درخواست وکړي هغه ته او کار نه مانی نو هغه باندې شکایت وکړي چې تاسو زمونږ له کوم حکومت په تاسو باندې ډیر وي نه دی وخت کې خرج کوي په دې حکومت په دې انفراستراکچر باندې ارګونو روپے لګول دي نو د دې ادارونو چې کوم دي او د دې استادانو د دې خدماتونه په کار چې ماشومان فائدہ واخلي او دوی چې کوم دي لپاره ډیر زیات خپل کوشش وکړي چې موږ دې نه فائدہ واخلو چې وخت ضایع نشي نو چې زموږ ماشوم چې کوم دي هغه ټیلنټ شته ټیلنټ خدای نه چې ټیلنټ نشته هغه کې ټیلنټ شته چې هغه د دې وسایلو استعمال وکړي نو هغه د دنیا یو بهترین چې کوم دی نو سټوډنټ وي هغه د دنیا یو بهترین چې کوم دی نو په یو خاص سېکټر کې وکړ کول ولا ملازم وي او ظاهر خبره چې یو کامیاب سټوډنټ چې یو کامیاب پلان چې کوم دی هغه د نورو
بچو لپاره چې کوم دی نو هم یو رول ماډل وي. زه به دا وایم چې زموږ بچي چې کوم دي د هغې زموږ کوم خدمات دي موږ په خپله دې بورډ ته ځکه نه راغلي نو موږ د ماشومانو له ډېر کنسیشنز ورکړل چې دا مختلف پایده پابندۍ چې دونه چانس به کوي او دونه به نه کوي دا یو پرچه وکړه ټولې به کینسل شي دا سیزونه میزونه مونږ ختم کړل. دا خط چې اول پرچه کینسل کړه بیا امپروومنټ وکړه دا مونږ ختم کړل. نه هغه پرچه به وي بله ورکړه که بله د ښه شوه هغه ډراپ شي. نو مونږ داسې قسم کنسیشن بیا دا چې مونږ هغې ته چیټینګ ډسکریج کوو بیا دا هم نه چې یاره تاسو مونږ هغې چا نه څه غلطي وشو په امتحان کې او مونږ شپږ چانسونه او شپږ کاله نه هغه وباسو دې سره د ماشوم کیریر تباه کېږي. نو مونږ کوشش دا وي چې مونږ دا بچي دي مونږ هغې پوه کړو او هغې چې کوم دی نو زمونږ په مونږ باندې هغې حق دی مونږ هغې حق لري چې هغې زمونږ نه د بهتر مستقبل توقع چې کوم دی هغه مونږ نه توقع وساتي او مونږ د هغې د دې کامیابۍ لپاره خپله کوشش وکړو دا د هغې په مونږ باندې حق دی. تاسو ډېره مننه سر. طالب علمانو ته زما دغه پیغام دی چې د نصرالله خان یوسفزي صاحب خبرې تاسو واورېدلې د هغوی هم دغه کنکلوژن د هغوی د خبرو اکرکس دغه دی چې د نقل په باره کې زموږ زیرو ټالرنس دی. د فیصل خان سره هم خبرې کړې دي د ایجوکیشن منسټر د ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن هغه کټاګوریکلی دا خبره کړې ده چې یاره زموږ د نقل په باره کې که کومې ادارې نقل پروموټ کوي نو هغې باره کې زموږ د زیرو ټالرنس پالیسي ده. نو کنسپچوال سټډي وکړئ او خپل مستقبل جوړ کړئ ستاسو په خپل لاس کې دی که په نقلونو باندې تاسو ډېرې نمبرې هم واخلئ نو هغه ستاسو مستقبل نه جوړوي. سر یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو خوشحاله اوسئ په بله خپرونه کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم.